بیماریانو کې نن سبا عام بیماری ده د خلکو ګردو کې مثانه کې کاڼي کېږي. د دې مختلف وجوهات وي، ډاکټرانو نه تپوس کول پکاري. انسان چې ډېر زیات دا غوړ زیړ شیزونه استعمالوي دې سره هم عزتمندو دا جوړېږي. دا ضروري نه ده چې انسان کاڼی خوړلی، دا کاڼي نه دا د انسان په بدن کې چې دا میل کوچیل کم جمع کېږي به د دې نه هم کاڼي جوړېږي، او د دې نه بیا بلډ پریشر او دا شوګر بیماریان هم د دې نه جوړېږي. نو پهله د خپل صحت خیال ساتل پکار دي چې کله خصوصا چې د کم خلکو عمر 40 ته رسېدلی دی یا نږدې دی یا د 40 نه اوړېدلی دی، په دې وخت کې به دا غذا کې ډېر زیات خیال ساتي، ډېر زیات. ډېر غوړ شی نه به نه خوري او ډېر ګرم شیزونه به نه خوري، معتدل. نو خوراک کې عزتمندو سلاد زیات استعمالول پکار دي او د اوبو کثرت کول پکار دي. دا خو طبي. او دریم نمبر واک کول پکار دي، ګرځېدل. نو دا درې شیزونه چې کینو به بلډ پریشر او دغه رنګ عزتمندو شوګر دا بیماری انسان باندې ډېرې نه راځي. او څلورم نمبر ټینشن نه دی اخیستل پکار. دا څلور شیزونو خیال ساتئ نو بیا به د ډېرو بیماریانو نه حتی الوسه محفوظ یې. خو بهرحال که د چا په ګرده کې کاڼی نو څوک تپوس کوي چې د دې دپاره څه وظیفه وکړو د ګردې د کاڼي دپاره. نو د دې دپاره مجرب عمل قرآن پاک کې یو صورت دی، سوره علم نشرح ورته عام خلک وایي، سوره انشراح. معلوم صورت دی علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. که دا ټول صورت د هر مونځ نه بعد وپېرې ویلی شي ډېر بهتره دی. که دې شي ویلی نو دا دوه آیاتونه هم ډېر زبردست او مجرب دی. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. دا د زړه دپاره د هارټ اټیک دپاره هم دا دعا ده. انسان چې مونځ وکړي په سر دې لاس کېږي یا په زړه دې لاس کېږي یا عزتمندو په ګردې په دې خېټه باندې دې لاس کېږي او دا دعا دی وایي علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. د دې معنا دا ده موږ ستا زړه کولا وکړو او تا باندې چې کوم دک درد دی الله وایي ما تا نه هغه لرې کړو. نو دې سره دغه دک درد او دغه بیماری لرې کېږي. آسانه وظیفه ده، عام هم ویلی شي. او که اوبه انسان سره پرتی وي په اوبو باندې د مونځ نه بعد 21 پیرې 7 پیرې یا 11 یا 140 پیرې دا وای او هغه اوبه څکي نو دا بیا ډېره بهتره ده، ځکه بدن ته د دوایي په شکل کې د اوبه لاړې شي. څنګه چې موږ او تاسو دوایي وخورو دغه شان دا هم بیا دوایي په هغه اوبو باندې چې کومې اوبه ته څکي په هغې باندې چف یا کف ویل پکاري. شف مطلب د خدای پاکه د اوبه شافي کې دی دپاره، کف مطلب خدای پاکه کافي کې. دا د عربۍ صیغې دي نو داسې ویل پکاري. او یا یو بل آیات د قرآن پاک کې دام د ګردو د درد دپاره ډېر مجرب دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دا د قرآن پاک یو آیات دی. دا آیات کریمه هم هر مونځ نه بعد وپېرې ویل پکاري. خو دا علم نشرح صورت آسان صورت دی. دغه رنګه یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. دا آیات کریمه هم که انسان وپېرې 11 پیرې یا 21 پیرې وایي دا مفید دی، ځکه کاڼی یو مړی دی الله د انسان د بدن نه وباسي بیا د آیات سره. نو دا او که چاله دا هم نه ورځي نو آسانه وظیفه دا ده یا الله یا قادر یا فتاحو. دا د الله درې نومونه دي. ای الله ای قدرت لرونکې ذاته ما ته پته ده چې ستا قدرت شته. ای لاره کولاوونکیه نو بس الله هغه کاڼي ته لاره کولاو کړي یا هغه مات کړي. نو یا الله یا قادر یا فتاحو. دا د الله درې نومونه دي. قرآن کې الله وایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وایي زما ښایسته ښایسته نومونه دي په دې باندې تاسو دعا کوئ. نو اسماء حسنى چې انسان ټول وایي، ټول اسماء حسنى روزانه په دې کې د هر مرض دعا شته.